الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فمخکینی آیاتونو کې ابتدا کې د متقیانو تذکره تیرا شوه چې کم خالص مؤمنانو چا کې د الله یره پرته وه د هغې تذکره وه. دویم آیاتونو کې چې کومه تذکره تیریږي نو هغه تذکره د کافرانو ده چې بالکل د خدای نه منکر دی، د اسلام نه منکر دی او د ایمان نه خارج دی. نن چې کوم آیاتونو کې خبره ده په دې رکو کې د منافقانو ذکر کیږي. په مکه مکرمه کې یا به صرف دوستی وه چې د اسلام کم دوستانو نو هغې به دوستی کوله، او یا چې کم مخالفانو خالص به مخالفت کولو، دشمنی به کوله چې هغې ته به کفار مشرکین ویل. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله مکې مکرمې نه هجرت کوي مدینې منورې ته ځي، د دې نه مخکې خلک راغونډ شوي وو چې څنګه د هر یو علاقې یو مشر وي، یو خان وي، او هغه ته سړی د عزت هغه پګړۍ په سر کي، هغې نه پس ته بیا د دې فیصلې او هره خبره کوي. نو داسې پیله نه مقرر شوې وه چې د هغه ځای یو سردار به مقرریږي او هغه عبدالله ابن ابی ابن سلول و چې دی به مقرر کیږي، ځکه مشر هم و ټولو به عزت هم خو کولو. خو چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته ورسېدو بس د د عزت ختم، بیا خو اسلام راغو او ټول هر څه چې کم دی نو بیا حضور پاک ته حواله شو. لکه د حضور پاک په موجودګۍ کې د چا سردارۍ ضرورت نه، لکه چې څه خبره به راتله یا خو به حضور پاک ته شرع صدر کېدو، پړ کې به خبر راغه. که بیا هم داسې څه خبره وه نو قرآن مجید آیاتونه به نازل شو. نفاق نفقه اصل کې سرنګ ته ویلی کېږي، مګه چې ده مګه په یو سوري ننوځي په بل طرف باندې غیبه شي نو دې تم علما لیکي چې دیم نفاق وکړو. نو د منافقت کار هم دایي چې هغه سړي له یو لاره ورته وښي په بله دې نه وځي، دا منافقت دی. نو ده پړه کې دا واچوله. ګورې دوه قسمه منافقان دي، یو خو اعتقادي د عقیدې نه کافر چې کم د عبدالله ابن سلول او د چې کم ملګري دي دی عقیده د کفر ګرځولې وه، ظاهرا خو د اسلام شو کړو چې یاره زه خو مسلمان یم، جنګونو له به هم تله، جهاد کې به هم شاملېده، مال به هم ته اخیستو، منځونه به یې کول، خو دننه زړه کې خدای او د هغه رسول نشته. او یو عملي منافق، عملي منافق چې د دې غونتې عمل کوي هغه په اوس زمانې کې هم شته. ښه بیا په څه جنګونو کې احد جنګ د حضور پاک صحابو نه مشوره علي، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وی یره وی جنگ له بهر اوزو کنه دلته دننه حصار شو، ځان نه به حصار ته وکړو چې څوک راځي مقابله به یې کوو. بعضې صحابو مشوره ورکړه یا رسول الله وبځو، بعضې وی چې نه به وځو. عبدالله ابن سلول چې یره دلته به پاتې شو نه به وځو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نورو صحابو منله روان شو چې څه میدانه پورې ورسېده، دلته ته خپل کسانو راواپس شو، زر کسانو پړه کې منافقت پروت وي. وی زما یې ونه منله زه ولې لاړ شم، هغه زړه کې منافقت پروت و. داسې یو بل حالت کې یو بل وخت کې د یو عجیبه کار کړی، د یو دو صحابو خپلو کې جنګ راغو، یو مهاجر او یو انصارو. مهاجر هغې ته ویلی کېږي چې چا د مکې نه هجرت کړی ورغلي وو، انصار هغې ته ویلی کېږي چې مدینې منورې والا هغې مدد کړی. داسې چلی وکړو چې په اوبو باندې روان شو، د یو د اوبو وخت او بل ورسره روان شو، نو هغه یو څه چوکه راواغېسته بل یې په سر وویلو، یو خپل قبیلې ته آواز کوي، بل هم قبیلې ته آواز کوي چې د دواړو جهانو سردار ته پته لګي. هغه ډېر سخت غوسه شو، دا تاسو څه کوئ؟ وي دا خو جهالت دی، یو سړی به هم په غلطه وي نو تاسو به د هغه په سر ودرېږئ، دا خو د اسلام قانون نه دی، اسلام خو دا نه ښایي. خو دا مونږ خلکو کې هم ده، که چېرته زما ورور زما کشر زما مشر چاته بد رد ووایي نو زه به دا نه ګورم چې غلطي زما ده، که هغه ده بس ورځم به د هغه په سر به بل سره انخلم، هغه ته به بد رد ویم، که غلطي زما مې زه خپله ملامتیا نه منم. نو دا یو د منافقت علامت دی.
نو داسې چل چې دی وکړو حضور پاک ورته وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم ستاسو دا خاندانونه چې کوم دي دا خو تش د پہچان دپاره دي تاسو کې بهترین سړی هغه دی چې کم خدای نه زیات یریږي ګورئ چې کم زیات متقي وي نو هغه الله ته ډېر نږدې دی دی کې عبدالله ابن ابی ابن سلول ته دا خبرې پته ولګېده دی وایي ما درته ویل نو لیخرجن الاعز منها الاذل وی چې دی به راځي دی به بار ځای نه راغلي او دا خبرې کوي وی دا ذلیله خلک وکاږې د زه پړه کې هغه نفاق را ظاهره شو دا یو صحابي واورېده زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه حضور پاک ته خبر ورسوله حضور پاک ډېر وغوښتو ورته وی تا دا خبره کړې ده نو د منافق علامت دا دی به دروغ وي دی منکر شو وی ما خو نه ده کړې حضور پاک هغه صحابي ته وایي چې دومره لوی سړی دی راباندې بېعزته کړو خبرې دی نو حضور پاک ته خفګان اظهار وکړو نو هغه هم ډېر زیات خفه و صحابي زید ابن ارقم څه وخت پس الله تعالی آیاتونه نازل کړ وی چې همده ویلي دي لیخرجن الاعز منها الاذل او بیا ډېر زیات خوشحاله صفوان رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه مې تپوس کو یا رسول الله مؤمن سړی بخیله کېدی شي کنجوس کېدی شي حضور پاک وی او وی مؤمن بخیله کېدی شي وی مؤمن بزدله کېدی شي چې چا نړه کې یاره ساتي یا حضور پاک وی بالکل کېدی شي وی مؤمن دروغجن کېدی شي حضور پاک وی مؤمن کلم دروغجن نشي کېدی ګورې چې څومره هم دروغ وایي د منافقت څلور علامت دي څلور په هغه څلورو علامتو کې یو خدا دی چې کله چا سره جنگ کوي نو دی به بدې ردې وایي چا سره واده وکړي خلاف ورزي به کوي او په هره یو دویمه خبره کې به دی دروغ وایي منافق مونږ خپل ځان ته ګریوان کې وګورو چې پیغمبر وی منافق سړی به دروغ وایي مؤمن دروغ نشي ویلی ګورئ او د منافق عذاب څه شی دی په قرآن مجید کې رب وایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وی د جهنم اخرنۍ کنده کې به اخرنۍ کنده کومه یو ده چې کم نور کفار مشرکین دي او چې کم جهنمیان دي د هغې بول براز چې د هغې کم دسماتې ګندګیانې دي پیپونه دي نو هغه به بالکل د جهنم اخرۍ کندې ته ځي او اخرۍ کندې ته چې ځي نو په دې به ورځي دي به پکې لاندې پراته او د جهنم وجودونه ګورې داسې وجود نه چې زموږ دا وړوکی وجود دی او بس معمولی عذاب بې خطر ممکنه حضور پاک وایي وی د جهنمی بدن چې کم دی وی 70 ذراعا وی اویا غزه وی څومره اویا غزه وی او وی چې کم ځای کې ناس وي ما بین مکه و جده وی دومره ځای به هغه صرف په ناسته نیسي وي چې څومره د مکې او د جدې منځ کې فاصله ده تقریبا 80 کیلومتره فاصله ده دومره به جهنمی د یو جهنمی به دا حالتي او چې بیا بالکل آخرنۍ کنده کې نو څومره لوی عذاب دی نو د منافقت علامت دم ځان ساتل پکار دی چې کم د منافقت علامت دی هغې کې اولنې دروغ دی مونږ ځان ته دروغ بالکل جایز ګڼلی دی یا د چا خندولو دپاره دروغ وایو یا په میډیا باندې دروغ وایو یا به حکمران دروغ وایي یا چې چا سره بیع کوو څه د اخلو یا څه قرضو په هغې کې به دروغ وایو ټولو کې لوی دروغ خو عام ګڼلی کېږي هسه شی یو دکاندار ته لاړ شي یاره ما د پلاني نه دا کپړه بیه که په 100 ده یاره دا کپړه خو تاله به په 2000 درکم یاره ما ته خو هغه رستني ویلي دي چې تاله به په 1200 درکوم نه د رستني نه خبرې نه ورسره ملاقات شوی وي د ځان نه دروغ وایي زمونږ ټولو معاملاتو کې دروغ دي او یاد وساتئ چې په دروغو کې بالکل کامیابي نشته کامیابي څه کې ده په رښتیا کې ده چې څومره رښتیا وي څوک خو دې وجلی نه شي په دروغو باندې څه به در سره وکړي چې و دې وي اړه به دې مطمئن وي خو چې دروغ دی وي یو دروغ پسې بل دروغ تړي هغې له به لار ګورې لار به صفا کېده که چې یو سړی دروغ وایي نو هغه دروغ صفا کېږي نه دومره زر او د رښتیاو عجیبه کامیابي ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د فارس یو بادشاه زوی ګیر کو او ډیر ناشنا بهادر صحابه دومره فخر کولو چې دی ګیر شو دومره عجیبه و چې هغه د جنگ هغه ټولې طریقې ورتلې چې څنګه به دا خلک ګیرو بعضې وخت کې بیا داسې موقع چې جنګیان به راجمع شو نو ده به ته ګیره ته وکړه نو ټول به یې منځ کې ګیر که قید به یې که ډېر زیات طاقتور و
صحابه ډیر زیات خوشاله دی چې گیر کو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې را بس دې او وجنه دې وجنه کیسه ختم شې دی ورته یاره ما پرې دا دولت بم درکم آب ورته هیڅ سمنا. عمر صاحب ته وی اوبر اعلی راوړه وی او بس کم اخیری خواهش د اوبو او به ولا راوړي. نو دې ټول رپیدو د عمر صاحب عجیبه روب وګره. روایت کې راځي وی عمر لمخه ته شیطان هم نه ورځي داسې ناشنا روب و. نو چې د لاس رپیدو عمر صاحب ورته ولې رپیږي وی اسنه وی ز په اوبو باندې سرخ کته کم او تر نه سر اونوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وینا وی ترسو تا د وبني اسکلتانه سر نه کټ کوم او ډیر زیات خيار او د فارس بادشاہ دی بس هغه به راوغه سه پزما کې اتوي کې وی د ابو خمونس کله دا خزمه کې اوس کله او ما ورېدلې چې مؤمن سره دروغجن نشي کېده. عمر صاحب صحابو ته پریږي دي او ورته ډیر په ګرانم نیولې دي در سره هلي کې پریږي دي بیا بګیر شي پرې خو څنګه بار لاړو غسلو کو واپس راغوي کلمه راته خایا وی کلمه راته وایا چې اسلام راوړم وی دومره خولې دین وی داسې ناشنا دین چې په یو وینا باندې تاسو پرې خو چې مؤمن سره دروغجن نشي کېده او تاسو پرې خو حالان کې د خو ما یو هیله کوله تا خو ما نصرم والے شو. عمر صاحب یو ګورې کنه که په د باندې زور زبردستی راوستي وا یا نور جبر په کړو د اسلام راوړ حالان کې بیا د سپاسالار شو مخ کې بیا جرنیل کو د جنگ تدابیر و بیا د اختیارول ګوره معمولی خبرو کې مونږ دروغ وایو او خاص کل په فیسبوک او په دې میډیا باندې یو سړی بس دروغ شایع کی بل سړی به بل تولیږي. نو دا یو داسې ګناه ده مونږ پسې چې سبب مونږ نن یو دا به 15000 او 6000 کسان ګوري په لکونو کسان ګوري چې کله یو شیز مخ کې چاته لګي په دې باندې لزل سوچ کوي ګوره چې اسنه دا خبره رښتیا ده که دروغ خبره دې چاته ولېګلا نو تا خو لېګلا پته نشته سو کسانو که دغې په هغه دروغ باندې عمل کوي او خاص کر چې په دې میډیا باندې دروغ یې اسه شي علماء پسې بدردوي لګي چې پلانې عالم داسې دی عالم خدا اوس سړی دی د پیغمبر وارث دی لوی درجه ده خو پیغمبر پسې چې د دروغ حدیث تر لیکيږي دومره حدیث مو کته د ځان نه حدیث چې خلکو د خوارج را پاسېدلې دي قادیانیان را پاسېدلې دي او ځان نه حدیث جوړ کی او ورسره اسې د کتاب او حوالو ګوري خلک کم باغ کتاب پسې ګرځي خلک کم باغ کتاب کې ګوري څوک ور پسې ګرځي دی نشي او دومره مخ کې پکې لاړ شي چې بس بیا د رستو راوتلو سلارم نه کیږي ټولو خلکو کتلې ځان نه دروغ پکې شمار لکی. نو پدې کې احتیاط کوي د دروغونو ډیر زیات احتیاط کوي ډیر لوی مرز دی ګوره او د دې ګناه ګوره ډیر لوی ګناه ده. عذاب څه شي د دې د قبر عذاب ډیر عجیب دی. حضور پاک وی د معراج پشپه باندې زر چې لاړم وی سکسان مې وکړه وی اغي سره چاړې وی داسې وګد چاړې چې اخلي والا نوکدار چاړې نه اخلي چې داسې راکګه شوی نو یو کس سره هغه چاړه نو یو بل کس راټینګ کړي دی وی دی خلی دی الک پورې ورته هغه چاړه لاندې ورخته کا او یې څنګه چې داسې راخ کوي دی مره پورې لاندې سینې پورې ټول اوسیرلو وی بیا هغه چاړه په دې بل طرف ورته ورخته کوي بالکل داسې لاندې پورې اوسیرلو ما جبرائیل امین ته وی چې دا کم خلق دی چې دی په دومره سخت عذاب کې مبتلا دي او وینې تن روانې دي جبرائیل لا ته وی یا رسول الله وی دا هغه کسان دي چې کم دروغجنان دي دومره سخت عذاب دا د دې د قبر عذاب د قیامت پورې پکې جاری پراتی پته نشته چې د آخرت عذاب به بیا څنګه د بچو تربیت داسو کې چې دروغ ورته نه خایي مونږ چې په کور کې ناست یو څوک برات आवाज کې چا سره هم نه لګي نو بچی ته وایي چې وګوره ورته وایي چې نشته پلار مې کور کې دا بچی به تا نه سیز دګي سبا به درته همدا وایي چېرې دا دروغ خو ډېر ښه شیز دی زما پلار ویلي دی تیم وایه که نه زما پلار هم خلکو د ما ته ویلي چېرې پلاني ته وی نشته د بچو تربیت داسې وکړه چې بالکل د هغې د ژوند نه دروغ وکاږه به څنګه وځي چې زه د خپل ژوند نه دروغ وکاږم زه د خپل ژوند نه دوکه وکاږم دا د نفاق لوی علامت دی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه
سبق لزی سفر کوي نو مور ورته پیسې وګنډلې په جامو کې ویلار کې غله راځي بچې چې صدر ناري نو دا خو به در سره چې هلته ورسي سبق خو به پې وایي وخت خو به دې پې تېر شي سی ورته په کپړو کې وګنډلې سی په دې کالر کې ورته وګنډلې سفر له روان شو چې څنګه ځي مخکې شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ډاکوان راغله چې کم ظاهرا پیسې واخلې ترې واخېستې نو ورته وایي نور در سره څه شته نو ورته یو شته دی وی کم دی وی یاره وی دلته راته ګنډلې دي وی کم دی وی یاره دلته راته ګنډلې دي وی یاره وی ته ډېر ساده نه وی دا مونږ ته څه پته وه که نه و دې خو راته بس مونږ به درنه تلو او ورته ډېره عجیبه خبره کوي ورته وی ساده نه یم وی زه د دین د زده کړې دپاره روان یم او وی ما ته مور په ژوند کې یو خبره خولیده وی بچې دروغ به نه وی وی تا راته وی چې شته نو وی ما څنګه دروغ ویلی وی ډاکوانو مشر حیران دی وی رب مونږ له رزق راکوي مونږ هم د هغه خدای بندګانو چې د کم خدای دا ماشوم بنده دی دا ماشوم دروغ نه وي صرف د مور د خولې لاج یې ساتلی دی وی چې مور ورته یې بچې دروغ به نه وي او مونږ ته هغه خدای په قرآن کې غټ غټ فرمایي پیغمبر راته فرمایي چې دروغ به نه وایي دروغ به نه وایي د دروغو دا انجام دی او مونږ بیا هم لګیا یو او وی په هغه وخت کې توبه وویسته او د خدای لارې کې ووتو صرف د ماشوم د رښتیا د ویل د وجې نه نو دا د منافقت ټولو کې لوی علامت دی چې منافق سړی به دروغ وایي نو الله تعالی درته فرمایي ومن الناس من یقولو او په خلکو کې بعض هغه خلک دي چې هغې دا وایي آمنا بالله چې ما ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې وبالیوم الاخر او د آخرت په ورځ د قیامت په ورځ مې ایمان وړی وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې وایي خو صحیح خو دا مؤمنان نه دي ولې مؤمنان نه دي یخادعون الله والذین آمنوا وی دا هغه خلک دي چې دی دوکه ورکي الله له او هغه خلکو له چې چا ایمان وړی دی وما یخدعون الا انفسهم حالان کې دا دوکه دی له نه ورکي دا دی خپل ځان په دوکه کې اچولی دی الا انفسهم وما يشعرون حالان کې دي ته د دې خبرې شعور نشته د دې خبرې پته ورته نشته لکه چې یو سړی وي ما بل سړي له دوکه ورکا نو خو خپل ځان له حقیقت کې دوکه ورکړې ده بل سړي له څه دوکه ورکا هغه به یا څه مالي نقصان شوی وي معمولي دنیاوي نقصان به شوی وي د ده خو اخروي نقصان وشو ځکه چې ابدي به هغه ژوند وي د دنیا ژوند څومره دی عارضي ژوند دی یو څو ورځې دي ګورې څومره مرګونه عام شوي دي فجاءتن څوک یې هارټ اټیک ورته وشو څوک یې سم دم روانو دا چل پې وشو اکسیډنټ یې وشو او چې کله دا وخت په خلکو باندې راشي چې دا زنې وتړلی شي دا خپې راغونډې شي او یا دا روغتې په دې خپو باندې وځي بیا به ورته د خپل بد مخې ته کېږي چې چا سره مې څومره ظلم کړی دی څومره دروغ مې ویلي دی څومره منافقت مې کړی دی خپل معاملات په دې ژوند کې د مرګ نه مخکې ختم کړي ګورئ چې چا حقونه در سره یې ورکې والا چا سره هم زیاتې کړي ورکې والا یاد ساتئ ګورئ قیامت په ورځ باندې به که حقوق الله وي رب به درته معاف کړي منځونه دې نه کړي روجې دې نه نیولې رب به درته معاف کړي دې معامله د رب سره ده په نوافلو به درته بدل کړي او چې کم سړي نه دی 1 روپۍ زیاته اخیستې ده په دنیا کې دې ورسره زیاتې کړی دی دا ګورې معاف کېدل نشته دا به تا نه هم هلته تپوس کېږي یو بادشاه مسلمانېږي د عمر صاحب په دور کې څنګه مسلمان شو عمره کوله ځکه دا هر یو علاقې خپل یو رواج وي چې چرته لاړ شي هغه خلک ورته ښایسته ځایونه وښیي دا هغه ځای چې کم رسم او رواج یې هغه پې وکړي نو چې حرم ته څوک لاړ شي هغې پې عمره وکړي حج له یې بوتلېږي بیت الله ته یې بوتلېږي چې عمر صاحب هلته بوتلو نو یو تور بانډیچي هغه د دې بادشاه په احرام باندې خپل خپی راغه د ده دا بلکل هغه احرام ته نه ووتو نو دی راتو شو دلې سپېړه ورکړه دی ورڅې ما خو د کس ته نه ده کړې تا مله سپېړه راکړه نو ډېر ترې خفه شو عمر صاحب ورته وي خیر دی معاف یې کړه بانډچي ته وایي بادشاه معاف کړه ورته نه معاف کوم ما خو څه د کس ته نه ده کړې قصدن مې کړی بیا مې هم راته ویلو عمر صاحب ورته زاري منت کوي چې معاف یې کړه بلکل یې وي نه معاف کوم د کلیوال چې د بانډچان د عربو دا ډېر سخت خلک وي نه معاف کوم عمر صاحب ته وایي که انصاف ترې راله دلته ونه کوي په پولیس رات به انصاف کوو چې عمر صاحب ته یې دا وایي ښه په پولیس رات به مې تا هلته ایساری ورته یې ښه
بادشاه ته بادشاه معافي ته وغواړم او ورته زه دې څنګه معافي وغواړم وی زه لوی بادشاه د روم بادشاه او دنه به زه معافي غواړم او ورته وی یا تینا معافي وغواړه یا در سره خپله معامله کوم بس چې سهار کېدو تښتېدلی واپس اسلام نه وړېدلی اسلام یې ورپسې پرېښود چې ښه زه به دومره ذلیله کېږم بیا څه قافله هلته لاړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څه کسانو ورته وی عمر صاحب ژوندی دی وی او ژوندی دی شته ورته ته څوک یې وي زه هغه د روم بادشاه یم چې راغلی وم هغه بانډچي څپېړه راکړې وه څپېړه مې ورکړې وه بیا روتښتېدم یاره وي سخت ناشنا ښکلي دین هم دی خو بس غیرت اغوستی وم وي زه خو اوس راغلی یم وي غیرت د وجې نه وی عمر صاحب ته وی که لور دې راله راکې نو زه بیا اسلام وروړم ځکه زما به یو عزت جوړ شي عمر چې هغه کس راتله دی خوا حضرت عمر صاحب له نو په دې کې هغه د روم بادشاه وفات شوی و هغه وی کاش که چېرته مخکې راغلی وی دا خبره مخکې کړې وی د اسلام دپاره د عمر لس لوریانې تا نه قربان ما به دله درکړې وی خو بس ستا په قسمت کې دوباره ایمان نه و یو ځل هغې خپل غیرت واخېستې لاړې نو دا ده چې د آخرت سخته بیا ډېره زیاته ده چې هلته رانه غواړي هر یو حق رانه مونږ د بل حق باندې داسې ډاکې اچو ته وایې که دا مونږ د پلار میراث دی داسې خپه پې کېدو چې بیا پې له الټه بدماشیان یې کو الله هم د پردو خلکو د حقوقو نه وساته او الله هم د پردو خلکو د حق خوړو نه وساته ګوره دا ډېره ګرانه ده واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین